نو دا بیع په شان د ربا ده. نو ربا په حلالوالي کې قوي ده د بیع نه. بیع کې مبادله المال بالمال ده او په ربا کې مبادله المال بالمال ده. نو دوی دا ربا مشابه کړه، دا بیع مشابه د ربا سره کړه. په اصل کې تشبیه مقلوبه ده، ربا په شان د بیع ده، خو دوی د مبالغې لپاره قلب کړی دی، بیع په شان د ربا ده. لکه تاسو تلخیص کې وایي کنه ومهمت مخبره ارجاؤه كأن لون ارضه سماؤه. نو د مبالغې لپاره وایي جنگ کې داسې قوي جنگو لکه د ځمکې رنګ چې د كأن لون ارضه، لکه د ځمکې رنګ چې اسماني. نو تشبیه مقلوبه ده. انما البيع مثل الربا واحل الله البيع. یعنی دا قیاس فاسد دی ځکه دا معارض د قرآن سره دی، او قیاس فاسد چې قیاس فاسد معارض د قرآن سره وي نو هغه قیاس د شیطان کار دی. داسې قیاس چې معارض د نص سره وي. واحل الله البيع، الله حلاله کړې د بیع، وحرم الربا، او ربا حرام کړې ده. نو ګوره دا قیاس هم فاسد دی چې بیع تاسو په ربا قیاسوي یا ربا په بیع قیاسوي. فمن جاءه یعنی بلغه، چاته چې ورسېدو موعظه وعظ، موعظه فاعل د پاره د جاء ده، چاته چې ورسېدو وعظ. فمن جاءه موعظه، چاته چې ورسېدو وعظ، نو موعظه په معنا د وعظ سره ده. من ربه د جانب د رب ددنه، دا صفت د پاره د موعظه ده. فانتهى دا عطف ده په جاء یعنی فتعظ د وعظ واخستو. فله ما سلف یعنی ما تقدم اخذه على التحریم، د تحریم نه مخکې چې د کم سودی معاملې کړي دي نو هغه د تجایز دي. وامره الى الله یعنی امره مفوض الى الله، د حال چې د الله ته مفوض ده. ان شاء عصمه من الربا وان شاء لم يعصمه. کله الله اراده وشي نو د ربا نه به وساتي، او کله الله اراده وشي نو د ربا نه به ونه ساتي. ومن عاد وسوق چې سودی معاملو ته بعد التحریم راوګرځي فاولئک اصحاب النار، دا د اور ولادي، هم فيها خالدون، دوی په دې اور کې د همیشه د پاره. يمحق الله الربا، محوکی الله پاک یعنی يذهب برکت المال فی الدنيا والآخرة. يمحق الله الربا، ختمی الله پاک ربا یعنی برکت د ربا په دنیا کې هم ختمی، په آخرت کې هم ختمی. يمحق الله الربا په معنی پوه شئ، ختمی الله برکت د مال د ربا په دنیا او په آخرت کې. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ان الربا وان كسر فعاقبته تسير الى قله. دارنګ عبد الرزاق عن معمر یو روایت ده چې سمعنا انه لا ياتي على صاحب الربا 40 سنه حتى يمحق. سلويخ کاله د سودخور په مال باندې نه تیریږي تر دې چې د مال به ختم شوی، خو غالبا د سودخور مال په سلويخ تو کالو کې ختميږي. نو ختمي الله پاک د ربا مال. ويربي الصدقات، او الله پاک زیاتی صدقات، د صدقو مال الله پاک زیاتی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب. چا چې یو خرما د حلال مال نه د الله په لار کې خیرات کړه او الله پاک قبلیم حلال مال، فإن الله يتقبلها بيمينه، الله پاک د صدقه په خلاص کې خپل قبول کی. ثم يربيها لصاحبها، بیا د صاحب د صدقې د پر غټي زیاتې ورته. کما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، تر دې چې د صدقه د غره په مقدار شي. نو الله پاک په صدقاتو کې زیادت راولي. د دې حکمت دا دی چې مربي انما يطلب في الربا زیادة في المال. سودخور چې ده هغه په دنیا کې زیادت د مال غواړي، نو الله ورته په دنیا کې کمی، ځکه ربا سبب د پاره د نقصان ده. او مانع د صدقینا هغه د منع د صدقې د پاره د زیادت د مال کوي. نو الله پاک فرمایي چې منع د صدقې د پاره د زیادت د مال مکوه، په صدقه باندې الله زیادت د مال راولي. والله لا يحب كل كفار اسيم. په آیات کې عموم د سلب العموم نه ده، یعنی رفع د ایجاب کلی نه ده بلکې سلب کلی ده. الله یو کافرم نه خوښي، مجموعه د کفارم نه خوښي. شاسه فرمای چې ربا په درې قسمه ده. یو ربا حقيقي ده، كل قرض جر نفعا فهو ربا. بل ربا حکمی ده چې هغه شپږو شیانو کې سپین زر دي، سره زر دي، غنم دي، وربشي دي، کجوري دي او انګور دي.
هغه شپږو شیانو کې خرید او فروخت په کمی او زیاتی سره وکړي په خپل جنس، هغه ربا حکمی ده. لیکن ضابطه څه ده؟ حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي ان آیت الربا آخر ما نزل من القرآن، آیت د ربا په قرآن کې اخر کې نازل شو. وان النبي صلی الله علیه وسلم قبض قبل ان يبينه لنا، پیغمبر علیه السلام وفات شو مخکې د دینه چې موږ ته ابواب د ربا بیان کړي. فدعوا الربا والريبه، نو سودم پرېږدئ او کوم ځای کې چې شک درته راځي هغه هم پرېږدئ. نو علما د قیدې د وجې نه قاعده ذکر کوي چې جنس او قدر دی، یا طعم او ثمانیت دی، یا قوت او ازدخار دی، د هغې د وجې نه ربا حرامېږي. ان الذين آمنوا، الله پاک فرمایي هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی. په څه شي ایمان راوړی دی؟ بما وجب الایمان به، پر هغه شي ایمان راوړی دی په کومو شیانو چې ایمان راوړل واجب دي. وعملوا الصالحات، یو نیک اعمال کوي. واقاموا الصلاة، او سم ادا کوي منځ، دا تخصیص بعد التعمیم دی لمزید فضلها. وآتوا الزکاة، او دا الله په لاره کې زکات ورکوي. لهم اجرهم عند ربهم، د دوی دپاره به اجر د دوی وي حال کونه عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا، يعني في الظاهر اتقوا الله، يعني اتقوا عقاب الله، دا الله دا عذاب نویریږي. وزروا، يعني اتركوا، پریدئ ما بقیا، هغه چې ستاسو د پاره پاتې وي، ما بقیا لکم عند الناس، هغه چې ستاسو سودی رقم په پاتې دی په خلکو. من الربا، دا ما بقیا کائنا من الربا، صفت د پاره د ما بقیا دی چې دا سودی رقم دی. ان کنتم مؤمنین عن صمیم القلب، که د زړه نم تاسو مؤمنان یئ. فإن لم تفعلوا ما امرتم به، که تاسو ونه کړه هغه څه چې تاسو ته په امر شوی دی. فأذنوا، نو فإن لم تفعلوا ما امرتم به، ما امرتم به څه شی دی؟ من الاتقاء وترك البقايا. فأذنوا یعنی ایقنوا، عبد الله ابن عباس به دا معنا کوي. نو بیا یقین حاصل کوي بحرب من الله ورسوله، په جګړه باندې د الله د طرف نه او د الله د پیغمبر د طرف نه. نو د الله او د الله د پیغمبر جګړې ته ځان تیار کوي. نو که د سود د حرمت نه منکرې، نو بیا به داسې ورسره جنګېږي لکه د مرتد کافر سره چې سړی جنګېږي. نو بې مال غنیمت دی څوک چې د سود د حرمت نه منکري. او که چېرته په خبره خو پوه شوې که نه، نو که چېرته منکري، نو بیا به داسې ورسره جنګېږي لکه د کافر سره چې سړی جنګېږي. که حرام یې نه ګڼي، نو چې توبه ونه باسي، نو بیا کافرې، نو د کافر سره چې سړی جنګېږي مال غنیمت کېږي. نو د دغه سود د حرمت نه چې څوک منکري، د مالم غنیمت دی. او که سود حلال ګڼي، خو بیا هم د اسلامي حکومت مقابله کوي، نو بیا باغي، بیا به ټول مال ضبط کړی شي، بیت المال کې به کېښودلی شي، چې کله توبه ویسته بیا به واپس ورته ورکړي. نو دا زموږ د ملکونو سودخواره چې دی د مال به ضبطېږي تر څو چې دی توبه وباسي، بیا به واپس کولی شي ورته. فأذنوا بحرب، نو یقین حاصل کوي په جګړه باندې د الله او د الله د پیغمبر د طرف نه. وان تبتم عما یوجب الحرب، او که تاسو توبه ویسته د هغه څه نه چې موجب د پاره د حرب دی. فلکم رؤوس اموالکم، نو بیا ستاسو د پاره خپل رأس المال دی. لا تظلمون غرماءکم ولا تظلمون، تاسو به د خپلو قرضدارانو سره ظلم نه کوئ بطلب زیادتي. ولا تظلمون بنقص رأس المال، او ستاسو سره به ظلم نه کیږي چې دا ستاسو غرما تاسو تر رأس المال هم کم. وان كان ذو عسرة لكم عليهم حق، کچرتا ستاسو مدیون غریبو او ستاسو په هغوی باندې حقو. فنظرة یعنی فعليكم نظرة، علیکم خبر مقدم، نظرة مبتدا مؤخره. علیکم نظرة پتاسو باندې انتظار او مهلت دی. الى میسرة، تر هغه زمانې د مالدارۍ پورې. وان تصدقوا برؤوس الاموال على الغرماء، کتاسو خیرات کوي رأس المالم دی غرماء ته پرېږدئ. خیر لکم من الانتظار، مفضل علیه ورته مقدر کا، دا د دې مهلت ورکولو نه بهتر دی. قرضدار باندې چې صدقه وکړي نو د مهلت نه دا بهتر دی، مهلت هم بهتر دی، خدا ډېر بهتر دی. وان تصدقوا خیر لکم من الانظار یا خیر مما تأخذونه، دا تاسو چې کوم قرض ترېنه وصول کړو نو د دې نه هغه پرېښودلی شوی شی بهتر دی، ځکه تاسو چې وصول کړو هغه ختمیږي، او چې ورته پرېمښودو هغه پاتې کېږي، اخرت کې درته ذخیره کېږي. ان کنتم تعلمون، که چېرته تاسو پوهېدئ، نو لعملتموه، نو تاسو به په دې باندې عمل کړی و چې یا به هم قرضدار باندې د خپل قرض ورته صدقه کړی و،
او یا به ورته تر مالدارۍ پورې مهلت ورکړو. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، ویریږئ د هغې ورځې نه چې تاسو په هغې کې ور واپس کیږئ الی الله الله ته، یعنی الی حکمه و فصله. کل نفس ما کسبت ثم توفى كل نفس ثم توفى یعنی تعطوا کملا، بیا به پوره ورکولی شي هر نفس ته. توفى یعنی تعطوا کملا، پښتو کې پوره به ورکولی شي هر نفس ته. ما کسبت یعنی جزاء ما کسبت، جزا د عمل د خیری کشری. وهم لا یظلمون، دا حال واقع شوی د کل نفس نه، حال دا چې دا هر نفس چې دی د سره به ظلم نه کیږي. کل نفس کې جمع په اعتبار د معنا سره وا، او توفا کې ضمیر د مفرد ورته په اعتبار د لفظ راجع شوی. دا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله د اخرنی آیات ده. د دین وروسته پیغمبر علی السلام 9 شپې ژوند دیو، یا 9 شپې ژوند دیو، یا 3 شپې 3 ساعته ژوند دیو، او بعضی علماء 20 ورځې د دین وروسته ژوند دیو. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو، آمنوا بالله وبما جاء به، چې په الله ایمان راوړی دی او د پیغمبر په دینم ایمان راوړی. اذا تداینتم بدین اذا تعاملتم داین بعضکم بعضا، اذا تداینتم یعنی داین بعضکم بعضا، چې قرض ورکوي یو ستاسو بل ته. اذا تداینتم څه معنا شوه؟ داین بعضکم بعضا، چې تاسو یو بل ته قرض ورکوئ. دا بدینین ورپسې وروسته الله ولی ذکر کړو. د بدینین مفهوم په تداینتم کې راغلو. وجه دا ده چې د تداینتم 2 معناګانې دي. یو معنی ده تعاملتم بدین، دویمه معنی ده تجازیتم. د تداینتم 2 معناګانې دي. یو معنی ده تعاملتم بدین، چې د دین معامله وکړه. دویمه معنا ده تداینتم څه ده؟ تجازیتم. دین په معنا د جزا سره ده کنه. نو د پاره د ترجیح د یوې معنا، د تعین د یوې معنا الله ذکر د بدینین وکړو، چې تاسو د تداینتم نه تجازیتم مراد نه کوي. که بدینین دی نو ذکر کړي نو بیا بچا دا توهم کولو چې د داینتم په معنا د تجازیتم سره، خو چې الله پاک بدینین ذکر کړو نو دفع د توهم وکړه چې دا په معنا د تجازیتم سره نه دی، بلکې داین بعضکم بعضا یعنی تعاملتم بدینین، چې معامله د قرض وکړه. الى اجل مسمى مؤخرا الى اجل مسمى، چې دا مؤخر دا د قرض معامله تر معین نیټه پورې، مسمن بالایام او الاشهر. فاكتبوه دا امر د استحباب د پاره ده. فاكتبوه هو ضمیر د دین تراجی ده باجله. فاكتبوه یعنی الدین باجله. دا قرض مولیکي نیټه په کاغذ کې ولیکي. دا لیکل استحبابا دي وجوبا نه دي. وليكتب دا بیان د کیفیت الکتابت ده او تعین د کاتب کوي. دا لیکل به څوک کوي؟ نو کیفیت د کتابت به څه؟ الله فرمایي وليكتب بینکم، دا بینکم خو مفعول فیه ده، نو مفعول به ورته حذف ده. وليكتب الدین باجله، قرض دې سره د نیټې نه ولیکي ستاسو په مابین کې. کاتبون یلیکون کې بالعدل، په عدل باندې ظلم دی پکې نه کوي. ولا يأبى كاتب ان يكتب، انکار دی نه کوي لیکون کې د دې خبرې نه چې دې لیکلو کې. کما علمه الله، لکه څنګه چې الله پاک دته خط ورخودلې ده. دا داسې دی لکه عربان وای احسن کما احسن الله الیک، لکه الله چې در سره احسان کړي تم خلکو سره احسان کوه. یعنی تا ته الله خط تر خودلې نو خلکو ته خط ولیکا. الله پاک پتا فضل کړي نو تخپل فضل د خلکو نه منع کوه. نو ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، او یا کما علمه الله متعلق تر فلیکتب پورې ده. نو فلیکتب کما علمه الله لك وربك فكبر. نو الله پاک فرمای ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب، نو دې دې لیکلو کې وليملل الذي عليه الحق، املا دې مديون کوي، وليملل اقرار دې کوي الذي المديون الذي اغه مديون عليه یعنی وجب عليه چې پاغه باندې واجب شوی دی الحق حق. نو عليه خبر مقدم دی، الحق مبتدا مؤخر ده. دا فاعل سله د پاره د الذي ده، نه عليه خبر مقدم، الحق مبتدا مؤخر. خبر مقدم سره د خپل مبتدا مؤخر نه سره د پاره د الذي. یا داسې چلو کا چې عليه د وجب پورې متعلق کا، الحق فاعل د پاره د وجب کا. وليملل اقرار دی او کې هغه مديون چې پاغه باندې حق واجب دی.
وليتق الله ربه نو داغه د اقرار مطابق دی لیکل وکړي شي وليتق الله ربه او د ودیږي د الله نام ربه چې د رب ده ولا يبخس یعنی ولا ينقص مدیون چې اقرار کوي نو د دې نه کمی منه د دې دین شیئا هیڅ شی دا شیئا مفعول به ده ولا يبخس شیئا من المال او یا شیئا مفعول مطلق ده لا يبخس شیئا من البخس ځکه شی عبارت د بخس نه کا او منه د شیئا حال واقع کا دا په اصل کې صفاتو نو ترجمه دا ده ولا يبخس شيئا كائنا منه او یا منه متعلق تر يبخس پوری کا من د ابتدا د غایه د پاره کا فان كان الذي عليه الحق کچرته وغه کس عليه الحق پدې کې ما مغدوه ترکیب دي عليه خبر مقدم الحق مبتدا مؤخره یا وجب عليه الحق فاعل د وجب عليه د وجب پوری متعلق نو کچرته وغه کس هغه مدیون چې پاغه باندې حق ده سفيها عاجزا احمقا دا د ابن زید معنا ده د حاجز احمقي اقرار نشي کوله او جاهلا بالاملال دا د امام مجاهد معنا ده په اقرار کولو نه پویدو یا مبذرا لماله ومفسدا لدينه دا د امام شافعي معنا ده امام شافعي د سفيها معنا کوي مبذرا لماله خرچه کون کې د خپل مال ده او فاسدون کې د خپل دین ده ناپوهو او ضعيفا او یا ضعیف و کمزور او د مرض د وجنه او لا يستطيع ان يمل لخرس د ابن عباس ابدا معنا ده او یې طاقت نه لرلو چې اقرار وکړي لخرس لوجه د ګونګیوالي نه ګونګې ده هو د پخپلا دا تاکید د پاره د ضمیر مستتر ده په یمل کې نو فليملل وليه نو بیا د اقرار وکړي د ولی بالعدل بین صاحب الحق والمولى عليه په ما بین د صاحب الحق او په ما بین د مدیون کې واستشهدوا شهیدین من رجالکم الله پاک فرمای تاسو طلب د شاهدان وکي واستشهدوا شاهدان کوي شهیدین دو شاهدان من رجالکم دا صفت د پاره د شهیدینو ده او من د تبعیض د پاره ده چې دا دو شهیدین بعضی د تاسو د رجالو نام او یا متعلق تر استشهدوا پورې ده او من د ابتدا د غایه د پاره ده دو گواهان د خپل رجالو نه وټاکي اضافه ضمیر د مخاطب ته وکړو پدې کې اشاره ده اشتراط البلوغ والعقل والاسلام ته چې پدې شاهدانو کې به بلوغ شرطي عقل به شرطي اسلام به شرطي تاسو د جنس نه وي او زمونږ د جنس نه به هل تکیږي چې دا درې شرط پکې راشي فإن لم يكونا رجلين کچرته دو سړی نه ملاوي ده فإن لم يكونا رجلين رفع د ایجاب کلی ده سلب کلی نه ده مجموعه د دوو نه ملاوي ده دا څه نه ده چې پدې دوو کې یوم نه ملاوي ده سلب کلی ده چې دوو کې یوم نه ملاوي ده او رفع د ایجاب کلی دا چې مجموعه د دوو نه ملاوي ده ځکه یو ملاوي ده بل نه ملاوي ده رفع د ایجاب کلی متحققه په ځمن د سلبي جزئی کې وی کنه نو فإن لم يكونا رجلين كمجموعه د دوو نه ملاوي ده ځکه یو شته بل نشته نو فرجل وامرأتان یعنی فليشهد رجل وامرأتان به د شاهدی ورکی یو سړی او دوه خزي ممن ترضونا یعنی کائنون ممن ترضونا چې دا به کائنی دغه خلقونه چې تاسو پی راضی ای من الشهداء اذا حال د هغه عائد مقدرنه په ترضونهم کې ترضون چې تاسو راضی ای حال دا چې تاسو چې د چانه راضی ای ترضونهم هغه هم ذل حال او من الشهداء اذا حال ترضون کې عائد مقدر د من تراجی ده اصل کې ترضونهم ده هم ذل حال او من الشهداء اذا حال انت ضل دا حکمت د مشروعیت الله ذکر کوي حکمت د مشروعیت دا ده چې یو سړی او دوه خزي وي وجه دا ده چې انت ضل احداهما کدیوین هیر شو فتذکر احداهما نو وریادی به احداهما فاعل د پاره د تذکر ده وریادی به دایوا الاخرى دی بلتا نو احداهما فاعل د پاره د تذکر الاخرى ورته مفعول عکسوکا الاخرى فاعله د تذکرک احداهما ورته مفعول کا فتذکر وریادی به احداهما ته الاخرى دا بلا دی احداهما ته به الاخرى وریادی الاخرى مفاعله کړه دا اولا ترجمه ده او چې احداهما فاعله کوي نو احداهما به وریادی دی اخرى ته د احداهما نه خو هیر شوی وکنه نو احداهما نه چې هیر شوی واغه خو دی اخرى ته نشي وریادوله نو اخرى دی احداهما ته وریادی نو احداهما مفعول به دی او الاخرى ورته فاعل دی نو معنی دا فتذکر وریادی به
احداهما ته الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا او انکار دي نه کوي گواهان اذا ما دعوا چې کله دوی گواهی ته وبلل شي ولا تسأموا ماندنه شوید ستړي کیږئ ما اذا ما دعوا لاقامه الشهاده او لتحملها د تحمل د شهادت د پاره راوبلل شي یا د ادا د شهادت د پاره راوبلل شي نو تاسو مستړي کیږئ نه انکار مکوئ ولا تسأموا ماندنه شوید مستړي کیږئ ان تكتبوه چې تاسو ولیکئ هو ضمیر دین تراجه ده یا حق تراجه ده چې تاسو دا قرض ولیکئ یا دا حق ولیکئ ان تكتبوه دا مفعول به د پاره د تسأمو ده د دې د لیکلو نه مستړي کیږئ صغیرتن یعنی قلیلا لک حق وی او کبیرا یعنی او کثیرا او کډیر حق وی صغیرا او کبیرا دا دواړه حالین دي د دې هو ضمیر نه دا هو صغیرا وی که کبیرا وی قدم الصغیره انتقالا من الادنى انتقال د ادنى نه اعلی ته ده نو دا سیمه وای چې دا 10,000 روپۍ دي لیکلو کا الی اجله دا حال د دهانه په تكتبوه کې الی د مستقرا پورې تعلق ورکا مستقرا فی ذمه المدیون الی اجله یعنی الی وقت حلوله چې دا به مستقر وي دا دین الی اجله تر خپل نیټه پوری په ذمه د مدیون کې تر هغه پوری به دا په ذمه د مدیون کې وي ذالکم زالدا کتابتکم تاسو تویم اقسطو یعنی اعدلو دا ډیره د انصاف خبره ده عند الله د الله پنیز واقوم للشهادت او شهادت ډیر صحیح ساتي ډیر صحیح ساتون کې ده للشهادت د پاره د شهادت دا لیکل چې د شهادت د پاره ډیر صحیح ساتون کې ده واقوم ډیر صحیح ساتون کې ده عربی کې معنا کوي اثبت للشهادت د شهادت د پاره ډیر صحیح ساتون کې ده اقوامو کې وو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن فکر د چې حرکت د وو ما قبل ته نقل کړي شي او وو په الف بدل شي نو دلته وو په الف بدل نشو اقامه ونه ویلې لانها لم تقلب في فعل التعجب ففعل التعجب کې دا اعلان نکیږي لکه ما اقومه لجموده وافعل التبذيل افعل التبذيل چې ده دا د افعل فعل التعجب سره مناسب ده معنن لدی وجنه دا فعل التعجب په فعل التبذيل باندې ورحملو افعل التبذيل کې وو کې اعلان نکیږي اقومو ویل کیږي ما اقومه فعل التعجب کې نو چې په فعل التعجب کې اعلان ونشو نو په افعل التبذيل کې اقومو کې اعلان ونشو ځکه افعل التعجب او افعل التبذيل معنن مناسبت لري لدی وجنه په دواړو کې اعلان نکو نو اقوم للشهادت په ترجمه پوه شوي کنه اثبت للشهادت یعنی ډیر صحیح ساتون کې د پاره د گواهی و ادنا یعنی اقرب الله ترتابو و اقرب الله ترتابو یعنی اقرب الى انتفاء ریبکم دا اقرب د انتفاء د شک تاسو ته چې په مقدار او په نیټه کې شک راځي یا په جنس کې شک راځي نو د دې لیکلو په جم شک ختميږي الا ان تكون تجارتا دا استثناء منقطعه ده د امر د کتابت نام مخکې امر د کتابت الله ذکر کړو اوس استثناء منقطع ذکر کړي الله پاک فرمای الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها دا پمن کې فلیکتب بینکم کاتب بالعدل دا جمله معترضه راغله په مابین د مستثنا او د مستثنا منه کې مستثنا منه ډیر مخکې ذکر شو امر بالکتابت شو الله الا کوم ځای پورې وادنا الله ترتابو الا ان تكون تجارتا مگر هغه وخت کې ملکی چې کله تجارتي حاضرتن حاضر نقد تجارتي تديرونها تاسو اړې راړوي په خپل مابین کې نقد سودای نو د دې لیکلو ته بیا ضرورت نه فليس عليكم جناح نو بیا نشته د پتا سو باندې ګناه الله تكتبوها چې دا تاسو ونه لیکي واشهدوا اذا تبايعتم او تاسو استحبابا شاهدان قائم کړي اذا تبايعتم چې کله تاسو یو د بل سره خرید او فروخت کوئ ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار لا يضار مبني للفاعل ده كمبني للمفعول ده كما صيغه ده مجهوله ده كمعلومه ده نو دوړ احتمال پکې شته لا يضار یا صيغه ده مبني للفاعل ده په دې باندې دلیل د عبد الله د حضرت عمر رضی الله عنه قراءت ده دغه قراءت داسې ده لا يضاررو بالفك والكسر لا يضاررو ضرر بن رسي نو صيغه د مبني للفاعل ده اصل کې لا يضاررو ده ضرر بن رسي
نو دا د حضرت عمر قرائت ته لا یضاررو، نو لا یضارت نه جوړ شوی دی. یا صيغه د مبني للمفعول ده د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قرائت ور باندې دلالت کوي بالفك والفتح لا یضاررو. دې کې دوه قرائت نورم دي، یو قرائت د لا یضاررو ده، بل قرائت د لا یضاررو ده. لا یضاررو د حضرت عمر قرائت ده، لا یضاررو د حضرت عبد الله ابن عباس قرائت ده. کلا یضاررو شي او دا غینه لا یضار جوړ شي نو بیا صيغه د مبني للفاعل ده، معلومه صيغه ده. او که اصل کې لا یضاررو شي او لا یضارت نه جوړ شي د لکه د عبد الله ابن عباس قرائت نو بیا مبني للمفعول ده. نو د حضرت عمر د قرائت مطابق به ترجمه داسي کوي ولا یضاررو کاتب ولا شهید. دا کاتب او شاهد الله منع کړی دی چې اے کاتب او شاهد ضرر مرسوا. لا یضاررو کاتب ولا شهید، کاتب او شهید فاعل دی، صيغه د معلومه ده. شاهد او کاتب دی ضرر چاته نه رسي، شاهد او کاتب ضرر داسې رسي. کاتب تحریف کوي، زیادت او نقصان کوي په لیکلو کې، او شاهد اجابت نه کوي، نه تحمل د شهادت کوي نه ادا د شهادت کوي. نو شاهد او کاتب دی چاته ضرر نه رسي. پوه شئ؟ او که صيغه د مبني للمفعول کوي نو بیا به داسې وي لا یضار کاتب ولا شهید، کاتب او شاهد ته د ضرر نشي رسولی، دې دواړو ته ضرر مرسوي، دې دواړو ته ضرر مرسوي. ګوره چې کاتب ته دغه حق نه ورکوي، دویم دا د شاهد د دې ځنه کراچۍ ته غواړي او کرایم نه ورکوي، نو شاهد تم ضرر مرسوه، کاتب تم ضرر مرسوه. وان تفعلوا ما نهيتم عنه، مفعول به ورته مقدر ده. که تاسو هغه کار وکړو د کوم نه چې ما منع کړی، فانه فسوق بكم، نو بشکه فانه دغه تفعل چې دغه فعل چې ده، فانه یعنی ذلك الفعل، دغه فعل چې ده فسوق یعنی خروج، بكم یعنی متلبس بكم، دا خروج ده د الله د طاعتنا او متلبس ده ستاسو سره. واتقوا الله او د الله نو ویریږي، ويعلمكم الله مفعول به ورته مقدر ده. الله خیتا سو تخفل احکام، والله بكل شيء عليم، الله پاک په هر شی باندې عالم دی. وان كنتم على سفر، او کتاسو په سفر باندې وای، ان كنتم على هدن، هغه هدن کې مستعاره تمثيليه او بالتبعيه درته جوړه کړې و، دلته داسې استعاری دي. تمكنه من السفر دا مشبہ، تمكن الراكب على المركوب دا مشبہ به، د دې مشبہ به د پر علا مستعملیږي، نو په مشبہ کې مستعمل شو، استعاره بالتبعيه ده. نو کتاسو په سفر وای ولم تجدو کاتبا، او تاسو لیکون کې پیدا نکړو، یم آلات د کتابت پیدا نکړو، فرهان مقبوزه یعنی فعلیکم رهان، نو بیا په تاسو باندې ګروي ده. مقبوزه، مقبوزه کې حرمت د نفع بالمرهون ته اشاره ده. دا ګروي به صرف د ځان سره ساتي، نفع به پرې نه خلی. لکه په سفر کې یو کاتب نشته چې زما او ستا په مابین کې د قرض معامله ولیکي، نو الته بیا چاته چې قرض ورکوي یو څه ترې نه په ګروۍ کې واخله، خو په دې ګروۍ نفع ما خله، بلکې مقبوزه صرف د ځان سره وساته، چې کله قرض درکړو نو هغه ګروي ورته واپس کا. او بل په دې کې اشاره ده اکتفا د قبض الوکیل ته. مقبوزه ګروي به قبض شوي وي، تی خپل قبضوي کستا وکیل قبضوي، نو دواړه کافي دي. نو مقبوزه کې دوه فقهي مسلې دي، یو نفع بالمرهون ناجایزه ده، دویم دا چې وکیلم د مرهونه قبضوي. تاسو هدايه شریفه کې ویلي دي کنه چې زه تا ته قرض در کوم، ګروي ثالث ته ورکو، تا ته نه در کوم چې تی قبض کی، یا ته ما ته ګروي نه راکوي چې زی قبض کم، بلکې ثالث ته ورکو، ثالث سره دو عادل سره. هدايه کې تعبیر په عادل باندې ترې نه کوي، نو عادل سره دا ګروي کې خودل جایز دي، ځکه مقبوزه الله پاک مطلق ویلي. فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن نو کچرته په امن شو، بعضكم یعنی بعض الدائنین، بعضا یعنی بعض المدیونین، کدا ان د مدیون نه په امن شو. خو شو فإن أمن بعضكم که په امن شو بعضو، څوک کم بعضو؟ الدائنین، بعضا یعنی المدیونین، دا ان د مدیون نه په امن شو په خپل ګمانو، نو فلیؤدي الذی اؤتمن، نو وردی کی الذی اؤتمن یعنی المدیون الذی اؤتمن، هغه مدیون چې د امین ګڼل شوی دی. نو الله پاک تعبیر د مدیون نه په اؤتمن باندې وکړو چې ته امین ګڼل شوی، لحمله علی الادا، د باعث کی په ورکولو د قرض چې تا باندې اعتماد شوی دی، ته امینی، مدیون امینی، لہذا قرض ادا کا. امانته د امانت نه دین مراد ده،
الله پاک د دین نه تعبیر په امانت باندې وکړو دې کوم تحریز دی باعث کول د خلکو دی په ادا د قرض چې دا ستاسو سره یو امانت دی امانته هو ضمیر رب الدین تراجه دی هغه اول بعضو تراجه دی وليتق الله ربه او ودی ویریږي د الله نه په خیانت او په انکار د حق کې ولې د الله نه ویریږي ځکه هغه د رب دی ولا تکتم الشهادة شاهدانو ته خطاب دی شهادت م پټوي پټول دادی بالامتناع عن ادائها چې تاسو ادا د شهادت نه کوي نو دا خطاب شهود ته شو دویم احتمال پکې دا دی چې دا خطاب مدیون ته دی مطلب دا چې لا تکتموا شهادتکم علی انفسکم په خپل ځانونو باندې گواهی م پټوي یا لا تحتالوا بابطال شهادة الشهود علیکم بالجرح ونحوه عند المرافعه د شاهدانو په شاهدی جرح مکوي د دې لپاره چې حق پټ کړي ومن یکتمها چاچی شهادت پټ کړو فانه هو ضمیر چې د من تراجه ده دغه پټون کې د شاهدی چې ده آسم قلبه د دزړه ګناګار ده انه هو اسم شو آسمون خبر شو او یا هو ضمیر شان ده فانه شان ده آسم قلبه آسمون مبتدا ده آسمون صيغه اسم فاعل ده قلبه ورته فاعل ده دا تفسیر د پاره د ضمیر شان ده شان ده چې ګناګار ده زړه ده ترکیبونه باندې پوه شوي ګوره یو ترکیب دا چې هو اسم د ان او آسمون خبر په خبره خو پوه شوي ها آسمون خبر نو آسمون صيغه اسم فاعل قلبه فاعل اسم فاعل سره د خپل فاعل نه خبر د پاره د ان نو تقدیر دا شو انه دغه کاتم آسم قلبه د زړه ګناګار ده دا یو ترکیب شو دویم ترکیب پکې دا ده چې آسمون مبتدا ده او قلبه خبر ده مبتدا سره د خپل خبر نه دا تفسیر د پاره د ضمیر شان بل ترکیب دا ده چې قلبه مبتدا ده آسمون خبر مقدم ده قلبه آسمون زړه ګناګار ده نورم ډیر ترکیبونه دي د ګنا نسبت زړه ته وشو لأن الاسم بالکتمان دا ګناه د کتمان د وجه راغله او کتمان په زړه کې وینو زړه ګناګار لکه په یو ځکه الله پاک په یو لکه عربان وي ابصرته بعینی پسترګو مې وکتو نو د تاکید د پر الله ور سره قلب ذکر کړو ځکه ګناه راځي په زړه کې یی اثر په زړه کې راخاره کیږي نو ځکه الله ذکر د قلب کړی دی والله بما تعملون علیم لله ما فی السماوات وما فی الارض خاص د الله د پاره دی ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا یعنی تظهروا للناس کتا سو خلق تخکارا کوي ما فی انفسکم هغه چې تاسو په نفسونو کې دي کالملکات الردیه والاخلاق الذمیمه لك حسد ده کبر ده ریا ده عجب ده کفران ده او تخفوه او یې پټوي به الله تظهروه نو یحاسبکم به الله په دې باندې به الله پاک تاسو سره حساب کوي یحاسبکم به الله نو ګوره که په لړ کې دې پټ کړم الله به در سره حساب کوي که ښکارا دې کړم الله به در سره حساب کوي په لړ کې دې څه شی پټ کړی دی حسد په حسد حساب شته کنه کبر دې په لړ کې پټ کړی نو په دې حساب شته عجب دې کفران دې په دې ټولو حساب شته نو هغه د عظمت مرتبه هغه مراتب القصد 5 هاجس ذکروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم ثم عزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقع دا پزړه کې چې د عزم په مرتبه کې څه پټ کړی دی په دې باندې الله مؤاخذه کوي او چې د عزم په مرتبه کې نه اسی وسوسې دی پزړه کې تیریږي را تیریږي پاغي باندې الله پاک حساب نه کوي فيغفر یعنی فهو يغفر الله پاک مغفرت کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي ويعذب من يشاء الله عذاب ورکوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي والله على كل شيء قدير الله په هر ممکن باندې د قدرت والا دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون ایمان راوړی دی پیغمبر بما انزل الیه په هغه قرآن باندې چې نازل شوی دی د من ربه د جانب د رب دنم والمؤمنون او مؤمنانم ایمان راوړی دی والمؤمنون عطف دی فالرسول باندې نو المؤمنون مرفوع دی بنا بر فاعلیت دویم ترکیب المؤمنون مبتدا ده کل مبتدا ثانی ده او آمن بالله دا خبر د پاره د مبتدا ثانی ده مبتدا ثانی سره د خپل خبر نه خبر د پاره د مبتدا اول ده او حائط پکې مقدر ده كلهم امنوا
ها والمؤمنون كل دا تاکید نه ګرځو د پاره د المؤمنون لانه لا يجوز تاکید المعرفه الا اذا اضيف لفظا الى ضميرها. تاکید د معرفي په هغه وخت کې جایز دی چې کله د دې معرفي ضمیر ته دا تاکید مضاف شي، لکه كلهم ویل شي. نو که كلهم شي بیا به د المؤمنون د پاره تاکیدی، دلته خو كلهم نه دی، یعنی ضمیر د معرفي ته كلو نه دی مضاف، نو تاکید ورته نه وایو بلکې مخکینی دواړه ترکیبه مې درته وکړه. یو دا چې المؤمنون په الرسول ور عطف دی، دا جمله الته ختم شوه. كل امن دا مبتدا ده، كل مبتدا ده، امن ورته خبر دی. یا المؤمنون مبتدا اول ده، كل مبتدا ثانی ده، امن بالله وملائکته. پدې پوه شئ كلو تاکید نه دی. ولی تاکید نه دی؟ ځکه دا تاکید کده معرفي شي نو كلهم بیا پکار دی، ضمیر د دې معرفي بیا پکار دی. كل امن بالله دی ټول ایمان راوړی دی په الله، وملائکته او د الله په ملائکو، وکتبه او د الله په کتابونو، ورسوله او د الله پاک په پیغمبرانو. لا نفرق بین احد من رسله، من فرق نکو په ما بین د یو کس د پیغمبرانو د الله کې. فرق دا دی چې بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض، په بعضو کفر وکړو په بعضو ایمان راوړو، دا فرق نکو. نفس فرق وکړو کنه پیغمبر علیه السلام ته فضیلت ورکو په نور پیغمبرانو. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نو دلته لا نفرق بان نؤمن ببعض ونکفر ببعض. وقالوا دا عطف دی په امنه، كل امنه ټول ایمان راوړی دی، او دی ټول ویلی دي چې سمعنا. وقالو دی ټول ویلی و حکایت لامتصالهم، وقالو دی ټول پیغمبرانو ویلیو چې سمعنا یا الله پاکستا ویناوی مونږ واورېدې، واطعنا امرک او استاد امر اطاعت مونږ وکړو. وقالو سمعنا واطعنا یعنی عجبنا، د سمعنا واطعنا عرفي معنا د عجبنا، یو خو اوریدل دی بل قبلول دی. اوریدل په عرف کې په معنا د قبلول سره راځي، نو دلته د لازمی معنا مراده ده. یا الله پاکه ستا امرونه مون قبول کړو، اطاعت مو کړو. غفرانک مفعول به د پاره د فعل مقدره ده چې نطلب غفرانک، یا مفعول مطلق د پاره د فعل مقدره ده چې اغفر غفرانک. ربنا یعنی آتنا، ربنا یا رب زمونږه جواب د ندا حذف ده. آتنا مرادنا زمون مرادونه مونږ ته پوره کا. و الیک المصیر دا جمله عطف ده په مقدر، یعنی منک البدایه و الیک المصیر. یا الله ستانه ابتدا ده او تا ته انتها ده. و الیک المصیر دا جمله معطوفه ده کنه، معطوف علیه ورته مقدر ده چې منک البدایه و الیک المصیر. یا الله ستانه ابتدا ده زمونږه او تا ته انتها ده زمون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي الله پاک هیڅ نفس الا وسعها. دا جمله مستأنفه ده. مخکې الله پاک ذکر د تکالیف وکړو او د قبلولو د تکالیف وکړو. اوس الله پاک فرمای لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیف الزام ما فيه کلفه و مشقه، په یو چا باندې د داسې شی لازمول چې پاغي کې کلفت او مشقت او وسع. ما درته مخکې هغه د وسع او د تکلیف فرق کړو کنه. یو سړی په یو شی قادری خو په ډیر تکلیف سره، نو هغه ته تکلیف الزام ما فيه کلفه و مشقه، او وسع ما تسعه قدرت الانسان، چې قدرت د انساني زیوی، قدرت د انساني برداشت کولی شي. نو چې قدرت د انساني برداشت نشي کولی هغه ته تکلیف وای، او چې قدرت د انساني برداشت کولی شي هغه ته وسع وای. نو لا یکلف الله نفسا، نه مکلف کوي الله پاک هیڅ نفس مگر په مقدار د طاقت د څومره چې د طاقت برداشت کولی شي. لها ما کسبت، لها جزاء ما کسبت، د لپاره جزاء د اعمالو د وعليها مكتسبت، او په د باندې دا جزاء د اعمالو د هغه څه چې د په تکلف باندې کړی دي، کوم ګناهونه چې په تکلف کړی دي. ربنا لا تؤاخذنا، یا الله پاکه لا تؤاخذنا تمنګ منیسا. تؤاخذنا فاعلو په معنا د فعل سره ده. یا الله پاکه تمنګ منیسا، او یا باب د مفعل په خپل حال باندې پاتې ده، ځکه الله پاک د بنده گرفت په عقوبت کوي، او عبد د الله نه مطالبه کوي، مطالبه د عفو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کچرته مونږ نه یو څه هیر شوي وي. ان نسینا نسیان یا په معنا د ترک سره ده،
یعنی ترکنا الواجبات یا په خپل حقیقت باندې پاتې ده خو چې په معنا د ترک سره شي د اولاده وجه دا ده چې په نسیان اسنم الله پاک مؤاخذه نه کوي په ترکو باندې مؤاخذه کوي نو موږ د الله نه سوال کوو چې یا الله پاک په ترک د ماموراتو موږ منیسا او اخطأنا او یا خطا فعل د منهیاتو موږ چې په خطا باندې کم کارونه کړی دي الله پاک پاغي باندې موږ منیسا ربنا اے رب زمونږ دع علینا خفیفا واړه واړه احکام په موږ باندې وضع کا ولا تحمل علينا اسرا او مبارو په موږ باندې درانده بارونه کما حملته على الذين من قبلنا لکه څنګه چې تا بار کړیو پاغه خلکو باندې چې زمونږ نه مخکیو پاغوی باندې ډیر تکلیفي حکمونه ربنا ای رب زمونږ جزای حسب ده دع علينا ما نطيقه داسې حکمونه په موږ باندې کې ده موږ په مکلف کا چې موږ طاقت لرو ولا تحملنا وعاطفه ده کنه معطوف علیه ده تمام مقدر کړو چې هغه جواب ده ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به او مبارو په موږ باندې داسې حکمونه چې زموږ طاقت ور باندې نه واعف عنا یعنی امحو آثار ذنوبنا ختم کا زموږ د ګناهونو آثار واغفر لنا او موږ ته مغفرت وکا بستر القبیح واظهار الجمیل چې زموږ ګناهونه دي پټ کړی وي او زموږ نیکی د خلکو تخکاره کړی وي ورحمنا او یا الله پاک په موږ باندې رحم وکا یعنی وتعطف علينا بما يجيب المزيد بما يوجب المزيد زیادت را تراکا بعض علما د واعف عنا ما خو د واعف عنا واغفر لنا وارحمنا معناګانی بیل بیل درته وکړي واعف عنا یعنی امحو آثار ذنوبنا واغفر لنا یعنی بستر القبیح استر قبائحنا وارحم یعنی تحتف علينا بما يوجب المزيد داسې نرمی را سره وکا چې موجب د پاره د زیادتی یا واعف عنا من الافعال واغفر لنا من الاقوال وارحمنا بثقل الميزان یا الله په موږ رحم وکړه چې په قیامت کې زموږ د نیکیو تله درنده شي یا اعف عنا فی سکرات الموت عفرت وکړه په ځنکدن کې واغفر لنا ظلمت القبور موږ ته وبخه تیاری د قبرونو عالم البرزخ کې ربانی رحم وکړه وارحمنا یعنی یوم النشور د قیامت پر ورځ ربانی رحم وکړه انت مولانا یعنی مالکنا و سیدنا یا الله پاک ته زمون مالک او سرداری فانصرنا علی القوم الكافرین یا الله پاک زمون سره امداد وکړه د کافر قوم په خلاف باندې فدا به سیدا چې یو کور دې پګراوی نیولې وي لکه په یو چا دی 1 لک روپۍ قرض او د ځمکې نفعه د پټي نفعه په پیسو کې حساب کې به صحیح ده چې قرض په خلاص ضرور در نبی دي زکات ورکړي